په 200 روپۍ مې دا کیک اخیستی دی دا کیک دې ګرد را خراب کړلی پروا نه لري 100 روپۍ ته راکړه 100 روپۍ به زه کېږم صحیح ده دغه دې 100 روپۍ در واخله ای وروره دا کیک راکړه زه به هلته یو غریب سړي ته ورکړم هغه خو به ښه به اوسي او وروره دا کیک در واخله ویې خوره هو غریب سړی یې خامخا یې بله واره څه ټلیفون نه کې راوه یاره یو خو موږ ستا له ټلیفونانو څه تنګ سو یا ګر سره مې راکوه نه مې یې په کار یا له کاره دې ایستلی یم په خدای به دې له کاره ایستلی یم بس کاټې که دماغ به نه را خرابوي یاره دا څنګه خلک دي ته راسه زه ټلیفون ور وکړم یاره ماته ته ټولو ته چیلنج دی دا نومونه به اکثر په کار دی اوس ورته ګوره چې زه سوکانه دا دیواله څنګه وامه ای وراره چارجر خو در سره یوسه چارجر هم راکړې هو څه کوې پر دا موټرسایکل ناستې دا سټینډ یې ورماته ولالا لالا چشت یې لکه زموږ د کلي خره ګرد به توتله ختلې دي غټ توتله هو چې بل چاته ونه وایه خدای دې خوار نه کوه خلک به راخندی خلک نه به راخاندي بله ورځ چې موږ یوه دړۍ نسوار راوړي ول هغه ګرد خوړلي دي ما خیال نشه دي ختلي دي دیر محمده دا ډکه بالټۍ د خاورو نه ده دا زه به دا خچمچي ګوته داسې پورته کوم ته ولاړ شه خدای دې خوار نه کړي زه په دواړو لاسو نسم پورته کوی ته به خچۍ ګوته پورته کوم ولګېدی شرط او ولګېدی 500 روپۍ شرط ولګېدلی نیس یې پورته کوه که دې پورته کلی وچ کلک نه 500 روپۍ در کوم ښه ته ګوره اوس有人。پیسې راوکړه څونه درنه وله یا دا په دا خچي ګوته یې څنګه پورته که زه به دې ته حیران یم دا دونه غټه باټلۍ دا دونه غټه باټلۍ ته راسه زه به دې خامخا پورته کوم په دواړو لاسو ما نه سوې پورته کوئ ده په یوه لاس پورته کوې زه به دې په دواړو لاسو یوه را ګورم